بسم الله الرحمن الرحيم حامد ومصلي ومسلم نن زه تاسو ته د یو اهم پیغام په حق راغلی یم چې هغه د تراویح په باره کې ما ته مختلف قسم سوالات راغله چې د هغې د جواب کوشش کوم په 2-3 منټو کې، ځکه چې بیا تفصیلی ویډیو خلک نه ګوري. مختصر طور سره تاسو ته یو څو څیزونه مخې ته کوم. پهلنۍ خبره دا ده چې د تراویح نه چې څوک انکار کوي دا منکر حدیث دی. د دې د وجې نه د دې خبرې نه دي اورېدل پکار چې یو کس وایي چې تراویح نشته، یا یو کس وایي چې تراویح هغه چې دی نو په قرآن او په حدیث کې ثابت کا. نو محترمو، تراویح په قرآن او په حدیث کې ثابتولو نه مخکې درته زه یو خبره کوم چې ډېر څیزونه داسې دي چې هغه قرآن او حدیث کې نشته دی، نو بیا به هغه ثابت نه د یو څیز په قرآن او د حدیث کې د کېدلو او د نه کېدلو د وجې نه هغه د اسلام نه بار کول دا جایز نه دي. دا هرگز د شریعت اسلامي حکم نه دی. د دې د وجې نه زمونږ د حدیثو د ټولو نه غټ کتاب الصحیح البخاري د کې ډېر څیزونه داسې دي، مثال طور سره د ابواب دي، تراجم دي د بخاري شریف، چې تقریبا نیم بخاري هغه د بخاري شریف تراجم دي. او فقه البخاري فی تراجمه د بخاري پوره فقه د هغې په ترجمة الباب کې ده، یعنی د هر یو حدیث نه مخکې یو عنوان ورکړی دی. مثال طور سره بیوع شو، سلم شو، او نکاح شو، او دغه شانته څه قسمه څیزونه شو، دا څیزونه یا جنایز شو، نو دا څیزونه په قرآن او په حدیث کې نشته دی، خو لیکن د دې باوجود دا د شریعت احکام دي او بشمیره مسائل دي په دې کې. نو د دې د وجې نه دا خبره غلطه ده چې یو څیز وجود نه وي قرآن او حدیث کې، نو د هغې نه ته انکار وکړي. د دې د وجې نه داسې څیز هغه چې دی نو جایز نه دی. دغه شانتې د احادیثو اصطلاحات دي، یو حدیث متواتر دی، یو حدیث مشهور دی، یو حدیث صحیح دی، دا ټول احادیث اصطلاحات دي. دا په قرآن او په حدیث کې یو ځای کې نه دي راغلي، نو بیا به ته د حدیث د اصطلاحاتو نه انکار کې. د دې د وجې نه دا جایز نه دي چې یو څیز په قرآن او په حدیث کې نشته دی، نو دا چې دی نو د سره شته دی، نه دا د اسلام حکم نه دی. نو دا غلطه خبره ده. او پاتې شوه دا خبره چې آیا د تراویح ذکر په قرآن او په حدیث کې راغلی دی او که نه دی راغلی. نو محترمو، زه تاسو ته صفا سوتره ویم چې د تراویح ذکر په قرآن او په حدیث کې یو ځل نه بار بار راغلی دی. سنن الکبرا جلد نمبر 2 صفحه نمبر 497 کې د حضرت عائشة صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث تے قالت كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يصلي 4 ركعات ثم يتروح. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بسلور رکعات د شپې کولو او د هغې نه بعد به یتروح ټکی دی، یعنی آرام به یې کولو. یعنی د تراویح اصل معنی ته هغه وقفه کول، هغه آرام کول. نو به هر حال لکه د هغې نه بعد به حضور صلی الله علیه وسلم آرام کولو. دغه شانتې د احادیثو ګڼ روایات دي، یعنی د غالبا د ابوالاسناد که یو صحابي دی، د حضرت علی رضی الله تعالی عنه دغه نقل کوي، حکم نقل کوي چې امر رجلا ان يصلي بالناس 5 ترويحات 20 ركعة. حضرت علی رضی الله تعالی عنه چې کوم هغه خلیفه راشد او دا د حدیثو کتاب دی د سنن الکبرا، په هغې کې
تاسو تماوی چې جلد نمبر 2 صفحه نمبر 497 کې دا روایت نقل دي چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ حکم وکړ چې تاسو یو سړی ته حکم وکړ چې تاسو 15 چې دینو ایصلی بالناس 5 ترویحات 15 ترویحات تاسو کوي صفا لفظ راغلی د ترویح تراویح ترویح تراویح دا صفا لفظ راغلی دی د دې د وجه نه د دې نه انکار کول دا د حدیث د الفاظو نه انکار کول دي عزتمندو او دغه شانتي المصنف لابن ابي شيبه جلد نمبر 5 صفحه نمبر 234 اور 224 اور 230 کی مختلف روایات دي ابو البحتري او تابعي دي كان يصلي 5 ترويحات في رمضان چې هغه بچ دینو 15 ترویحات پر رمضان کې کولو دغه شانتي علي ابن ربيعه دغه شانتي د ګڼ شمیر صحابه کرامونه دا روایات نقل دي او د ټولو نه اول د امام بخاري شرح فتح الباري کې د دې تشریح ابن حجر اسقلاني رحمه الله صفات اور سره لیکلی دا سیلی کلی دی وی سمیت دیتا تراویح زکه ویل کیږي چې دا تشریح د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین د زمانینا د دې تراویح دا لفظ راوته ده دا تسمیه راوته ده د تراویح نو بهرحال د تراویح د لفظ نه انکار کول دا د حدیث د الفاظو نه انکار کول دي دغه شانتي بیا یو کس پکې دا کوېسچن وکړو چې قیام اللیل ټکی دې ته راغلی دی محترمو قیام اللیل بیل سیز دی قیام رمضان بیل سیز دی قیام اللیل دا د تهجد لمونځ ته ویلی کېږي ومن اللیل فتهجد به نافلة لک او قیام رمضان دا تراویح ته استعمال شوی دی د دې د وجې نه یو کس چې قیام اللیل او قیام رمضان نه پیژني نو دا ډېر افسوسناک څیز دی د دې د وجې نه چې دی نو د دې دا قسمه بیانونو باندې توجه مه کوئ او د تراویح لفظ تاسو ته ما د سنت نه د احادیثو نه ثابت که بیا دام ویلی کېږي چې تراویح نه سنت دی نه نفل دی نه فرض دی نه واجب دی بلکې دا یو مستحب عمل دی او سنت او نفل او واجب شته دیم نه نعوذ بالله نو لومبۍ خبره خو درته دا کومه چې سنت نفل او واجب شته دی ولې نشته د حضور په حدیثو کې درته ښیمه حضور صلی الله علیه وسلم النکاح من سنتي سنت لفظ راوړی دی دغه شانتې د حضور صلی الله علیه وسلم د تراویح دپاره وسننت علیکم ما سنت ګرځولی دي په تاسو باندې نو تا د سنت نه انکار کول حضور صلی الله علیه وسلم وی چې سنت او ته وی چې سنت نشته نو دا خو د حضور د وینا نه انکار کول دي د دې د وجې نه داسې قسمه بیاناتو باندې توجه مه ساتئ او بیا دا ویل چې تراویح دا چې دی نو سنت دی او که نه دي محترمو تراویح بالکل سنت دي حضور صلی الله علیه وسلم صفا حدیث دی نسائی ابن ماجه مصنف لابن ابي شيبه او دغه شانتي سنن کبرا او ګڼ شمیر احادیثو کې د حضور صلی الله علیه وسلم نه دا روایت نقل شوی دی ان الله تبارک وتعالى فرض علیکم صيام رمضان الله تعالی په تاسو باندې د روجو د رمضان روجي فرض کړي وسننت علیکم قیامه او ما په تاسو باندې د دې قیام یعنی د شپې تراویح هغه سنت ګرځولي دي دغه شانتي د حضور صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو صحابي راغی او حضور صلی الله علیه وسلم ته اطلاع ملو شوله چې کني مثال طور سره سبا روجه شته دی او که نشته دی نو حضور صلی الله علیه وسلم حکم وکړ چې تاسو چې دی نو مه روجه نیسئ او مه تراویح کوئ دا صفا راغلی قیام رمضان مکوي صفا حدیث دی د حضور صلی الله علیه وسلم او هغې نه بعد بیا یو صحابي راغی او عرض یې وکړ یا رسول الله د میاشتې شهادت راغی حضور حکم وکړ امر بلالا ان یصوم ویقوم
حضور صلی الله علیه وسلم حضرت بلال حبشي ته حکم وکړ چې خلق دې چې دی نو هغه روژه هم ونیسي او قیام دې وکړي. گویا کې دا قیام اللیل او قیام رمضان کې فرق دی. قیام رمضان تراویح ته ویل کېږي او قیام اللیل هغه چې دی نو تهجد ته ویل کېږي. تهجد د تراویح سره تړل دا جایز نه دي. دا د حدیثونو انکار دی او د حدیثونو انکار سړی کفر ته وباسي او کفر چې دی نو هغه یقیني طور سره د جهنم لاره ښیي. د دې د وجې نه د جهنم د لارو نه د نجات دپاره خدای روی ومني د حدیثو غلط تشریحات کول او د دې طرف ته توجه ورکول داسې مه کوئ. الله تعالی دې اول ماته او بیا تاسو ټولو ته په دې باندې د عمل توفیق نصیب وګرځي. بیا په دې کې یو خبره دام کېږي، دام یاد ساتئ، یو خبره دام کېږي چې تراویح پکې دا 10 رکعاته اډوشته دی نه، که چا 40 وکړي، که چا 80 وکړي، که چا 1000 وکړي، که چا کروڑ وکړي. عزتمندو داسې نه ده. حضور صلی الله علیه وسلم نه صحیح روایت دی چې حضور صلی الله علیه وسلم 10 رکعاته تراویح کړي دي او په دې باندې اجماع د صحابه کرامو او په دې باندې د ټول امت اجماع ده تر دې ټیمه پورې. یو روایت کې غالبا د موطا یو روایت دی چې په هغې کې حضور صلی الله علیه وسلم نه یو صحابي وی یا یو تابعي وی چې هغه چې دی نو هغې کې د امام مالک طرف ته دا نسبت کوي چې کنې 36 دی یا 40 دی. نو دا په دې بنیاد باندې دي چې مکې مکرمې کې به تراویح 4 رکعاته چې کله وشوي نو د هغې نه بعد به طواف کېده او مدینه منورې کې خو چونکې طواف نه نو د دې د وجې نه مدینه منورې کې به صحابه کرامو چې کله تراویح وکړي نو د تراویح 4 رکعاتو تراویح نه بعد به 2 رکعاته نفل کولو. نو دا ټول شامل کو او 36 او 40 چا 36 چا 40 چا د 20 نه اخوا دو شامل کړي، چا د 20 نه ښکته دو نه دي شامل کړي. نو دغه 36 40 دی او 45 دا اقوال دا ټیک نه دي. د دې د وجې نه دې طرف ته توجه مه کوئ. ډېره مننه. السلام علیکم ورحمة الله.